هذا هو كلام القدماء ومعظم خلافياته مع الفرق الإسلامية. راته بیان کېدو د علم کلام د نورو علومو سره فرق ذکر شو، بیا وجه د تسمیه بیان شو. او ذکر کوي د علم کلام یو د متقدمین حضرات علم کلام دی او بل د متأخرین حضرات علم کلام دی. بیا فرمایي دا کم چې وړاندې تا تعریف ذکر کوو چې دا هغه علم دی چې په کوم باندې عقاید اسلامیه پیژندلی شي د ادلو نه او دا ثابت وي په دلایلو عقلیه او نقلیه سره. متقدمین حضرات هم دې ته علم کلام وي او خلاصه دا ده چې دا علم کلام د فلسفې سره خلط نه و. متقدمین حضرات کلام دا د فلسفې سره خلط نه و، په خلاف د کلام د متأخرینو نه. د دوی علم کلام دا د فلسفې سره خلط شوی او یوځای شوی دی. لږ وضاحت د ټکي دا دی، ابتدا کې مسلمانانو کې صرف علوم شرعیه موجود و، قرآن حدیث. بیا د بنو عباس په دور کې چې کله دغه موقع باندې اخوا شام فتح شوی دی او د یونان چې کومه فلسفه و دا کتابونه د هغوی سره خپلو خزانو کې ډېرې پراته وو، خو مسلمانانو د هغې څه پروا نه کول او دغه ته علم د سره وینه. بیا د بنو عباسو په دې دور کې بعضې خلفا داسې وو چې هغه د دې سیز شوقیانو او عموما داسې وي چې دوی سره سیکاټریان داسې چې هغه کوم سیز شوق کوي نو مشر ته وړاندې کېده چې دا ښه سیز دی. په دوی کې خاص کر مامون دا د فلسفې ډېر زیات شوقي وو. دغه هارون الرشید بچو چې کوم دی بیا دغه فلسفه د یوناني ژبې نه عربۍ ته راواړوله او په داسې ترغیب سره یې راواړوله چې کم عالم په یوناني هم پوهېږي او په عربۍ هم پوهېږي او د کتاب راواړو د فلسفې د یونان نه عربۍ ته نو کتاب به ورسره د روپو سره تللی شي. لہذا د خلکو نور کار څه دی، جوفه بېغم ورته کېناستل او دا کتابونه یې راړول، د فلسفه عربۍ ته راواخوتله او چې هر کله عربۍ ته راواخوته نو خلکو زده کوله، جمهوریانو هم دا شی زده کو. بیا د دې عقایدو د کلام سره فلسفه یوځای شوه. دا د متأخرینو کلام دی چې د فلسفې سره یوځای شوی دی. او یو بنیادي وجه وله دویمه دا وه چې کوم متقدمین حضرات دي د هغوی مقابل کې فرق اسلامیه وو، یعنی هغه خلک وو چې هغوی ځان ته مسلمانان وي، که هغه خوارج دي او که هغه روافض دي او که هغه معتزله دي، خو دوی ځان ته مسلمانان وي او د اسلام په ژبه کې خطا شوي دي. نو د اهل حقو مقابل کې فرق اسلامیه وو، په دوی باندې دوی ردونه کول، نو کله دلیل عقلی ذکر کول او کله دلیل نقلی ذکر کول، ځکه هغه مسلمانانو قرآن حدیث پې منو. نو دغه متقدمین حضرات چې مقابل کې فرق اسلامیه وو نو فلسفې ته ضرورت پکې نه و، د دوی کلام خالي و د فلسفې نه. وروستو چې کله اسلام خور شو دنیا ته، د اهل حق مقابل کې یو طرف ته که فرق اسلامیه وو او بل طرف ته دوی په مقابل کې دهریه او زندیقان او غیر مسلم هم وو. هر کله چې د متأخرینو مقابل کې غیر اسلامي فرق هم وو نو د هغوی د رد دپاره دوی د فلسفې اخیستنه وکړه او د فلسفې زده کړې وکړه. ته چې په چا باندې رد کړې نو د هغه په زبان او د هغه په لهجه به رد کړې. معنا دا ده چې ته خو هغه پېژنې بیا به ترې رد کوې،
دغه غیر مسلم یونانیان هغوی په خپل فلسفې فخر او ناز کو د مسلمانانو دغه شی زده کو بیا د هغې د جوابونو او د هغوی چې کوم د دلایلو ټول وکړو چې کوم دی د دوی سره مقابل کې فرق اسلامیه هم رال او ورسره غیر اسلامي تحریض انتقاد اهل کتاب یهود دا پکې هم رال نو ځکه کلام د متاخرینو دا خلط شو د فلسفې سره لہذا د متقدمینو د متاخرینو د کلام منځ کې فرق معلوم کو یو مخلوط بل غیر مخلوط خلط شوی کوم وخت کې دی او بیا د متاخرینو کلام ولی مخلوط شو د فلسفې سره مد مقابل په بنیاد باندې داسې شي دي دا فرمایي ها ساده چې مخکې من تکم بیان کو چې دا علم د یفید معرفت العقائد عن ادلتها العقلیه والنقلیه دا کلام د قدماو دی او بل د متأخرین رستو راځي چې هغه د فلسفې سره خلط دی د متقدمین حضرات په کلام کې فلسفه ولې نه و ومعظم خلافیاته او لوی اختلاف د متقدمین مع الفرق الاسلامیه دا اسلامی فریق سره چې هغه خوارج دي روافض دي شیعه دي معتزله دي خصوصا المعتزله خاص کرتے مد مقابل معتزله دا یولی خاص مقابلو لأنهم أول فرقة زکر دا اول هغه جماعت دے اسسو قواعد الخلاف چې دوی بنیاد ایخیر دا قیدو دا خلاف دی مخالف شوی دی لما ورد بهی دا اغینا خلاف شوی دی چې پکم وارد دی ظاهر سنة ظاهر دا سنت پی وارد دی وجرا علیه جماعت الصحابة او باغیبا نتر جماعت دا صحابة رضوان الله علیهم اجمعین فدې دوټکو کې چې د خلاف شو ظاهر د سنت نه نو خلاف د سنت دي د صحابه د جماعت نه خلاف شول نو د جماعت نه خلاف شو نو دا هغه خلک دي چې اول دي خلاف د اهل سنت والجماعت نه کړي اشکال دا پیدا کیږي چې دا خو اولی خلک نه دي د دې نه وړاندې خو نور خلک هم تیر شوي دي مثال په تور د حضرت علي صاحب د جماعت نه سکسان قوتل د حروریه او ورته تم کافر او حضرت معاویه هم کافر دي خوارج وته عبد الله ابن عباس سے لاړو دا غي سره بحث او مباحثه مناظره وکړي بعضی کسان پوی شول واپس حق ترال خصو راتل علي سے دا غي سره سخت کو جنگیدو چې کم دي او د نهروان غزا ورته وی په نهروان غزا کې داسې کړل چې یو د بند پاسه ډیری وګرځول دا غي نه پس بیا علي سے او فرمایل ما د پیغمبر علیه السلام اوریدلی دي چې د دې خلکو مشري به داسې کس کوي د هغه لاسونه به بوچې غوندې وي هغه داسې انداز وي داسې انداز وي هغه په دې کې بري تاسو دا مړی وګورئ په دې کې به دا سړی دا خلک پسې ګرځېدل وایي نشته پکې وایي بیا ګورئ وایي نشته پکې علي صاحب په خپله پسې راغی یو مړی لرې کوه وایي پیغمبر وایي څه پکې نشته دا یو مړی لرې کوه لاندې هغه مخته چې ورته وایي دا پکې لاندې پروت پیدا ده دا دې چې کوم دې دا مټي نه وي داسې غوښه شانتي او په دې سر باندې وختو لکه د بشو د لکه په شان هغه سړی وي دا دی نو دا خو مخکې د علي صاحب په وخت کې هغه سره جنګېدلې دي معتزله خو وروسته پیدا شوي دي نو څنګه دې اسسو جواب ته نه دی مراد د اسسنا هغه چې کوم دې شدت او قوت دی دا حضرات اون د علي صاحب او د بل خلاف دا موجود شیعگان خوارجو لیکن هغه وخت کې دومره طاقت او قوت د دوی نو څومره طاقت او قوت چې معتزله او تمیلاو شو هغوی د پر هغه چند کسانو د حروریه او علي صاحب قتل کړ بیا چاته یکه دوکا یو ځای بل ځای داسې وخو داسې نه و په خلاف د معتزلهونه معتزله خلاف وکړو د هغوی دا خلاف دی حتی ورسېده چې قوت اختیار کو هغه قوت حکومت ته ورسېده مامون معتزلي بادشاه دی وزیران بادشاه هغه وزیران معتزله دي بادشاه معتزله وزیران معتزله قوت دی ته وایي همدارنګه دا پسې واسق او بل دي دا بادشاهان دي او د مسلمانانو لوی حکومت دی او دا مشر معتزله وزیران معتزله اهل حق ته باطل وي نو اسسو اول جماعت دی چې بنیاد ایښی دی په شدت خلاف کې دوی د ځکه طاقت ورسره هغه نور سره طاقت نه و اگر چې د نمخ کې نور موجود و
دوی خلاف شو د اهل سنت والجماعتنا په بعض العقائد وذلك وجد وجه لان رئيسهم د دوی مشر واصل ابن عطوا حسن بصری رحمه الله یو تابعی دی بزرگ دا 22 هجری کې پیدا دی حسن بصری او د پلار دی یسار دا زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه غلام دی او د مور د حیره دا د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وینځوا د دوی نکاح شوی دا او دا غینا حسن سے پیدا شو دا حسن 22 هجری کې پیدا دی د حضرت عمر رضی الله 20 هجری کې د حضرت عمر سے 2 کاله خلافت لا پاتې چې دا پیدا شو او چې کله بعد جړل نو مور ابي ام سلمہ بدل خپل سینه په خله کې ورکړه او دا غینا الله پاک ولا په جاری کړل نو چې ام سلمہ ابي د نبی له سلام په حرم کې ده او د نبی له سلام د حرم په د اوسکل ذکر د کمالات ورکو حسن بصری سے ډیر لوی عالم بزرگ او صوفی دی چې دا عمر سے 2 کاله خلافت پاتې دي هغه دنیا نه تللی دی د حضرت عثمان ملاقات کړي دي د نور حضرات ملاقات کړي دي علی سے او دا جید عالم او صوفی بزرگ دی نو بیا چې کوم دی د راغله بصره ته حضرت عثمان د شهادت پورې د مدینه کې چې کله عثمان صاحب شهید شونه بیا د راغله بصره ته بیا آلته ژوند تیر کړی دی په هر صورت دی لوی عالم دی داس کې ناس دی یو کس راغی تاسو وکړو ویچی داسې مسائل بار راشي نو بعضې دا وایي چې مسلمان مؤمن نه ګناه وشي دا ګناهو ته هېڅ نقصان نه رسوي ایمان نه پس سړي نه خطا کېږي هېڅ خبره نه ده د عقایدو په اصطلاح کې دې خلکو ته مرجیه وایي دا یو جماعت دی مرجیه دوی وایي چې څنګه په کفر کې سړی نیکي کوي دا نیکي څه فایده نه ورسوي چې کوم یو سړی ایمان راوړو د ایمان نه بعد کده څه ګناه کوي مونځ نه کوي روژه نه نیسي غلا کوي بل څه کوي هېڅ نقصان نشته اعمالو له څه اعتبار نشته د دې ته مرجیه وایي وایي څه خلک داسې دي چې هغوی وایي څه کوي نو څه پروا نه کوي ولې بل طرف ته بل جماعت خلک داسې دي که ګناه دې وکړه یا د نه نیک اعمال پاتې شول نو کافر یې دا د خوارجو رایه ده نو ده نه تپوس وکړو حسن صاحب من ورته څه ووایو تاسو څه جواب کوئ مفتي صاحب د مفتي صاحب خاموش شو سوچ کوي چې دې له څه جواب وګوري په درس کې یو کس ناست دی واصل ابن عطا دی پاڅېده وی چې کوم دی لیس بمؤمن ولا کافر نه خدا مؤمن دی او نه کافر دی او په دې جومات کې داسې به تو اوږې بیا خوځولې را خوځولې وی چې کوم دی دا نه مؤمن دی او نه کافر دی دا بے ادب شاگرد و بے ادب شاگرد څومره چې فرق ضاله دي نو بنیاد د هغوی بے ادبي ده د خوارجو بنیاد د بے ادبي ده حدیث کې به تا راشي بخاري کې روایت ده نبی کریم علیه السلام تقسیم د مال کو یو کس را پاسې د خراول سړی ورته وی تا انصاف ونکو نبی علیه السلام وی چې زه انصاف ونکم بل به څوک انصاف وکړي بل دا پاسې وی ته اجازه وکړي دا سړی لرې کما تاسو مخکې خبرې کوي بینا پرې کې دا نبی علیه السلام فرمایي د په نسل کې به داسې خلک پیدا شي یقرؤون القرآن شیخ القرآن سے وی ولا یجاوز تراقیهم اسی با قرآن وی خدا مالی نه دخکته کیږي نه معنا عمل کې نشته قرآن دې شیخ القرآن سے د خو مفسر دې چې کوم د خو لیکن د مالی نه دخکته کیږي نه پدې با عمل نه او د نسل نه به داسې خلک پیدا شي یخرجون من الدین ځان ته به دینداره خلک وي خو د دین نه به وتلي داسې نیغ به وتلي لکه څنګه چې ته به ښکار باندې د غشې ګزار وکړي دا غشې دې اخوا نیغ وځي ښکار دلته مړ شو غشې هلته صفا پروت دی څوک یې پېژني هم نه چې ګینه دا غشې د دې ښکار سره ټکرا شوی دی که نه دوی به قرآن او دین ته دعوې کوي خو د دین نه به داسې نیغ وتلي چې د دین بین به ورته کې هم نه وګد حدیث په نبی علیہ السلام د قتل ترغیب هم ورکړی نو بیا په خپله ولې نقل کول بخاري کې به درشه ابو داود کې مشته بهر کې دغه سړي د اولاد نه بیا خوارج جوړ شول دا د نبی کریم علیه السلام د مجلس ګستاخ او بې ادب
د الله د مجلس بے ادب او ګستاخه ابلیسو داغه نه د دنیا څومره شیطانان جوړ شول دا د الله د مجلس بے ادب دی او دغه د خوارج مشر د پیغمبر علیه السلام د مجلس بے ادب دی او د معتزله مشر واصل ابن عطا د حسن بصری د مجلس بے ادب دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په غیر صحابو کې د صحابو په شان سره معنی دی لیدل کوي نو حسن دی حسن داسې سره دی چې صحابي نه دی خو چې ته ګورې د صحابو په شان دی دا حسن بصری دی او دا صاحب داغه د مجلس نه پاسېدو بې ادبي وکړه وی چې کته لیس بمؤمن ولا کافر او جمعات کې بیا داسې وږې وهلې حسن صاحب ورته کتل و اعتزل عنا دا زموږ نه بېل شو اعتزل عنا زموږ نه بېل شو بل د حسن صاحب خبره ولاړ معتزله شول معتزله نوم ورته کېښودی شو او یو دویمه وجه دا راغلې ده کله چې په مجلس کې پاسېدو او وی لیس بمؤمن ولا کافر یو بل شاګرد د حسن صاحب عمر ابن عبید ورته وایي دا معتزلي دی دی پسې لاړه او بیټه په شاپ واشه زم ستا ملګری ما دا مولا بس پوهېږي زم ستا ملګری ما اعتزلت معک زم ستا سره جدا یم د هغوی سره ملګری نه یم نو چې هر کله دی جدا شو ورته وایي زه د هغې نه راجوړ شوم ستا ملګری یم نو د هغه د وینا د وجې نه چې کوم دی لاړ دا معتزله شول نو د اهل حق په نوم او اصطلاح کې دوی یادېږي معتزله او دوی ځان ته نوم دي اهل العدل والتوحید نو فرمایي دا چې دا واصل ابن عطا پیدا دی په 80 هجري کې او وفات دی په 131 هجري کې 51 سال عمر دی نو رئیس د دوی چې واصل ابن عطا اعتزل عن مجلس الحسن البصري رحمه الله هغه د مجلس نه بېل شو ويقرر او د چې کوم دا تقریر کوي چې ان من ارتكب الكبيره څوک چې کسب د کبیرې او کې مونږ پرې خو د مرتکب د کبیرې دی دروغ دی او مرتکب د کبیرې ليس بمؤمن ولا کافر نه خدا مؤمن او نه کافر دی ويثبت المنزله د ثابته ولا مرتبه بين المنزلتين فما بين د دوه مرتبو کې یو مرتبه د ایمان او بل د کفر د په دې کې بل مرتبه ثابته ولا لہذا دا مرتبه د ایمان او د کفر په منځ کې خودی دنیا کې ثابت ای آخرت کې یو مرتبه د جنت او د جهنم او بل د اعراف ده او د اعراف څخه خاص مرتبه نه راخه دا ختمي آخرت کې بیا دوی چې کوم دي دا مرتکب د کبیره دایمي جهنمی وي په شان د کافرانو البته د دوه مرتبه نه وي البته صرف یو جنت او بل جهنم سچ کافر ابدي جهنمی دي دا مرتکب د کبیره دا ابدي جهنمی د معتزله او په خیال البته د دوه مرتبه نشته ته دی ولا یو جنت او بل جهنم فقال الحسن حسن سيبقى قد اعتزل عنا دا زمون جدا شو نفسهم المعتزله دا مسما شو په معتزله وسره وهم او دوی سم انفسهم دوی مسما کړي خپل ځانونه اصحاب العدل والتوحید چې موږ اصحاب عدل او اصحاب توحید یو ځان ته پردانو ورګي خو نو وجه دا ده چې ګوره د دوی دا خیال دی چې کم سړی نیکي کوي مسلمان دی مؤمن دی نو په الله واجب دی چې دله جنت ورکړي او اهل حق په الله باندې واجب اسم نه ګڼي د دې وجوب ټکي لږ شان د مخکې کتاب کې را روان دی چې د وجوب څه معنا دی وجوب شرعي ورته وایي وجوب عقلي ورته وایي څه شی ورته وایي خو به هر کې د دوی رایه دا ده چې کوم سړی نیکي کوي ایمان دی طاعات کوي نو الله باندې واجب دی چې دله جنت ورکړي او چې کوم سړی کافر دی بد عمل دی واجب دی چې د جهنم ته ورسوي دا عدل او د انصاف خبره من کوو ځکه ځان تسوي اهل عدل وی په خبر اهل حق الله باندې اسم واجب نه وي کته تمام زندگی په طاعاتو کې تیر کی او الله براخله ورته جهنم ته اچي الله تاسو ظالم نه وي انصاف دی الله باندې چې څه سره کوي نو او که یو ابدي کافر الله راخي او جنت ته بوزي نو ته انصافي نه ويو دغه الله قانون دا څنګه د حقوقي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون دي اهل حق دا عقیده ده لہذا دوی طاعات والا د پر جنت واجب وي عاصیان ته جهنم واجب وي ودا موږ د انصاف او د عدل خبره کوو نو ځکه ځان تسوي اهل عدل وجه تسمیه دی په جندل دویم ځان ته اهل توحید وي
وړاندې چې راشي د الله د صفاتو خبره وکړو دوی د الله صفات نه مني ایک یو ذات دی بس دغه یو ذات دی الله دا کلک موحدین دي ښه توحیدیانو دی نه توحید زده کوي ښه اشاعة التوحید دی دغه نه توحید زده کړه دا توحید دی ته باوجود د هغې نه ورته ګمراه وایي ښه ځکه دا اهل حق نه بل خوا کوي دي نو ځان ته موحدین ولې وایي وایي صرف دغه یو ذات دی د دې نه علاوه صفات یې نشته دغه یو ذات په دې لحاظ چې وګورو جمع دی بس دې ته حیات وایي همدغه ذات دی او په دغه ذات دی په دې لحاظ چې وګورو چې په تمامو کائناتو یې قدرت دی نو قدیر دی نو خو دا قدیر څه ډول صفت نه دی همدغه ذات دی او دغه یو ذات دی خو په دې لحاظ چې وګورو چې په تمامو کائناتو یې علم حاوي دی نو علیم دی نو همدغه ذات دی چې د تمامو کائناتو هر څه اوري نو سمیع دی نو دا هر څه یې نو بصیر دی نو خو دا بصیر او سمیع څه زیاتې صفتونه نشته دغه ذات دی خو چې دې لحاظ ورته اړه دا ټکي به ورته ملالیږي خو زیاتې صفت نشته دا زیاتې صفات یې ولې نه مني وایي ځکه چې دا زیاتې صفات یې راشي نو حادث به ورته ویلی نه شي قدیم به ورته وایي او چې قدیم دې ورته ووایي یو ذات قدیمه شو دې خوا صفات رال تعدد د قدمو رالی او تعدد د قدمو شرک دی مشرک به شي نو ځکه دا تعدد د قدمو کټ کا دغه یو ذات دی موحد جوړ شه نو دوی چې کوم دی ځکه ځان ته اهل توحید وایي آلته ان شاء الله رسته جواب کو بکواس کوو تعدد د قدمو ناروا دی شرک دی خو تعدد د ذوات قدیمو تعدد د قدمو ناروا دی شرک دی خو تعدد د ذوات قدیمو دغه ذوات قدیمه خو اهل حق نه وایي ذات صرف یو وي د امر خو صفات دي ذوات قدیمه دا ناروا وایي خو به هر کې دوی ځان ته په دې وجه توحیدیان وایي نو څونه دې ځان ته کېښودو اهل العدل والتوحید نو دوی سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحيد اهل عدل ځان ته ولې وایي لقولهم بوجوب ثواب المطيع وإذا ثواب د مطیع په الله واجب دی وعقاب العاصي د عاصي عقاب په الله واجب دی دا عدل دی او د دې سره ونفي صفات القديمه صفات قديمه نفي کوي عنه د الله پاک نه نو څنګه او ته ځان ته توحیدیان وایي نن وایي دا دوه خبرې مغلطې دي ستاسو چې کوم دی عدالت دا مبتل د توحید دی او توحید مبتل د عدالت دی ایزان ته اهل عدل وایي کنه ولی ثواب د مطیع په الله واجب وي او عذاب د عاصی په الله واجب وي په دې وجه ځان ته عدل وایي فتک شو تاسو اهل عدل دا عدل تاسو مبتل د توحید د پاره ځکه تاسو خدا وی توحید کې عدل چې منی نو اخو توحید به ځکه تاسو توحید کې سوي چې د الله صفات نشته چې د الله صفات نشته د الله په صفاتو کې یو صفت د کلام د جدا نشته او چې صفت د کلام نشته نو امر نشته نهي نشته نو عمل بسکه نو چې امر او نهي نشته نو عمل د کوم ځای نه راغلی نو طاعت د کوم ځای نه راغلی او ارتکاب د معاصی د کوم ځای نه راغلی لہذا چې هرکله ارتکاب د معاصی دا ټکي نشته نو اغه ځان ته موحد وایي صفات به نه مني چې صفات نه مني کلام به نه مني چې کلام نه مني طاعت نشته چې طاعت نشته ثواب د کوم ځای نه راغلی نافرمانی نشته نو عقاب د کوم ځای نه راغلی نو موحده چې هرکله طاعت نشته ثواب نشته نو بیا وجوب الله د کوم ځای نه راغلی د جنت او د جهنم چې موحد ځان ته وایي نو عدالت یې ختم او چې ځان ته اهل عدل وایي اهل عدل خو به الله وایي چې دا صاحب څه عمل کوي دا صاحب څه عمل کوي نو اوس به ته ثواب ورکوي دا صاحب څه عمل نه کوي نو بیا به له عذاب وایي هر کله چې دی عمل کوي نو د دوی عقیده دا ده افعال دوه قسمه دي یو ته اختیاري او بل ته غیر اختیاري وایي افعال اختیاریه د دې خالق بنده دی افعال اختیاریه د دې خالق بنده دی ته په خپل اختیار مونږ کې او دس کې سبق وایي الله ثواب درکړي هر کله چې دا خالق بنده وي اخوا ثواب په الله واجب کو نو ځکه ځان ته اهل عدل وایي چې ثواب واجبې او دې خوا دا چې کوم د خالق بنده وایي چې دا د بنده چې څومره انسانان دي دا ټول دوی خالقین وګڼل د افعال اختیاریه او توحید دی پاتې شو اخوا الله خالق او دې خوا بنده خالق وایي
نو عدل سرستا توحید باطل ده، په توحید سرستا عدل باطل ده. لکشان ته وضاحت د دې وړاندې نور مفرازي د مخکې دا د متقدمین او حضراتو چې کوم ده کلامو. ثم انهم بیا معتزله توغلوا في علم الكلام، دی په علم کلام کې ورننه وتل. اوس د متأخرینو تذکره کوي. وتشبثوا دی منګول اولګولې د ازیار الفلاسفه په لامنو د فلسفې باندې. فلسفیان روان رستو غیزان سره یو ځای په کثیر من الاصول والاحکام، په ډېر اصول او احکامو کې. وشاع مذهبهم دا وی مذهب خور شو فيما بين الناس، خلق منس کې دا مذهب خور شو ان ته چې حکومت هم د معتزله وشو. لہذا دا د متأخرینو فلسفه کلام شو چې فلسفه او کلام دواړه خلط کړل. نو دغه وخت پورې چې دوی خپله چرچا کې شول، دوی دا علم کلام او فلسفه معتزله په لاس کې راغستې وه، او کوم چې اهل حق هغوی علم کلام ته توجه نه کوله. دوی صرف قرآن حدیث په طرف کې نیولي، دوی صرف قرآن حدیث په طرف کې نیولي بس، او فلسفه او کلام ته د اهل حق توجه نه وه. دا ټولې قصې او واګې د دوی سره وې. الى ان قال الشيخ ابو الحسن، تر دې چې ابو الحسن اشعري پیدا شو، هغه حضرت به دوی سره خبر وکړه صلی الله علیه وسلم.